فرمایي چې عن انس لما كان يوم احد جواز احد ان هذا الناس منتشر خلق النبي عليه السلام دا کوم وخت حرم ریاض دی کوم وخت خالد بن ولید شاه حمله وکړه ان هذا منتشر معنا کوم ابو طلحه مخکې د نبی عليه السلام اته مخکې مجوب عليه بحجبه بدله مجوب څه ته ویل کېږي هغه سره دا سرمن دا نو خلق سرمن ډال دې کې وته موږ لګي دال داسې مدور شي بالکل مدور هغه شی ته هذا بس پرې دا وای دقتی نیولی داده او مخی ته نیولی داده بچ گئی توری نبیدان بچ گئی غشی نبیدان بچ گئی ابو طلحه چل کړو هغه په نبی علیہ السلام دی چې رسول الله مبارک نه باقی نیولې او سخت وشتون کې ودا په شو د وشتو زبردست مهارت یې لرله یو سعد ابن ابي وقاص ته دا اجدار مخکدا وابو طلحه بين يدي ابو طلحه مخکد نبی علیہ السلام مجوب عليه پرده کول کې ابو طلحه په نبی علیہ السلام باندې پرده په جوړه کړی و بحجفه له فيولال چې د ابو طلحه او حجفه د سرمن ډال تا وای دا د لرګي وي د اوسپنې وي او د سرمن مجوب پرده کول کې ابو طلحه مجوب کې نبی ابو طلحه راجل عليه کې نبی علیہ السلام تا بحجفه للسرمن فيولال له بذا ابو طلحه وكان ابو طلحه رجلا ضابيا يوكل بالترك شديد النزع سخت راكل ولا ما تقول والله ممكن يشتغل كل القدمين دا من ده اللي كانوا بابا بيشتغل كل ده ولي شي ده لا كوني او دا وتر دی وتر دا لرګي یو مقصود لرګي ام لرګي نه جوړيږي مقصود لرګي بیا چې لکه د څه لرګي نه هم جوړول او د بار نه لرګي دا په بیا باندې وځي جوړ تاسو دغه لکه ما دي کینا ام لرګي نه جوړيږي نو دلته پوتوري دلته موټر نو دا موږ په کتاب څه په څه کولی پخوا نو دلته بلا کونی څه مقبض او دلته بلا دا ویل په دې تار کې په دې وتر اورا وکړه راکای نو تکړه سره هغه دې څومره ډېر راکای چې څومره ډېر راخ کا ډېر زیاته نو منډه ډېر وای څه منډه ډېر زیاته نو دلته ورکیږي او راکای چې دا دې دلته ورته دا مده دلته راځي دلته دا مده راکای نو دا به ورن تر دې کړه نو دا څه لرګي چې دا ماته دوه لازمي دا کلک لرګي وي او څه په څومره راخل کوټ دې ته ماته تا بدل لرګي دوه درې اوسونه مات کړی ولې دشمن بزري چې دماغ شي ته ضرورت دي او بعد خلک دا چې موږ په چل کاوه موږ دا چل کاوه دا لرګي نه دا باندې چون دې کې واچو نو په وای او پیسې و سورې پیسې راوړل او دا سورې پیسې نه سورې پیسې به اوسې ځکه چې مداوره پیسې بوا او تاسو پیسې کم ځای پیږي پیسې به وته او ټکا به وته
او انا به ورته وي او د پیسې هغې چې روپۍ به 14 انې وه انا ماته بیا روپۍ به 14 پیسې انې وه یو انا به 4 پیسې وه یو به پکې 2 پیسې دو ابه 4 روپۍ دو 2 پیسې دو ابه 4 روپۍ دو یو به پیسه و یو به غونډه پیسه و یو د پیسورې پیسه وي د پیسې نیمې ته به ادیله وي د ادیلې نیمې ته به کاسیره وي مونږ چې به سکول ته تلو نو یو پیسه راکوله چې مونږ به ګومړي واخیستل مونږ به ورته وي د یوې ادیلې ګومړي راکړه نو پټ پټې پیسه ډک ادیله به راکړه جیب کې به ورته وه چې چوټي به شو د هغه ادیلې به بیا وخوړه اوس ادیلې څوک نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سورې پیسه به مونږ دا د سورې که دا دې به سورې کړه چاو دې من پیدا کړ سورې پیسه هم دلته ومنډه نه هغه سوري کې هم دا هغسې راته نو چې دا هغه چې هغه سوري کې وي که دا هدف کې نه هېڅ هدف ډېر مزېدار بیا ولي او دا هغه شي به مونږ د څه نه جوړول ټیم نه به هم جوړول دا ټیمانونه به لګیا وي ښځې به ټولو به دا چلو دا قصې اوس فیسبوک هر څه درته ورته بات او مکیان مو ورته ډکي جوړول مکۍ نه به ډکي جوړو واقعي مکۍ ډکې سپکي نو به نو به هر کیفو څومره دا وطن او دا به د کوم ځای نه جوړوله چې دا هم درته ووایم دا به پخوا ډانډت و ډانډت ته دغه به پې ماروچ به پې وهل ننداپارو سره نو د هغې ډانډت چې کوم تار و ډېر مضبوط و نو هغه تار به مو دلته لګاوه د ډانډت تار به هم دلته ورته لګاوه نو دې باندې باقاعده موږ په خپله تجربې کړي دي ویشتل هم پرې کړي دي هدفونه هم پرې ویشتي دي او باقاعده دا پخوا دا دی رواج و ډېر زیات رواج اوس خو دا شي ختم کړي ټوپک شو او څه ورته ویل کېږي تماچې راوتې ټوپکې راوتلې او مچوغړې مونږ ګرځو ډینده به مچوغړه پېژنې هغه 2 تر یو به هم دې ګوتې ته واچوله او تاوله به خطا به مو کړه مچوغړه بهر کیف دا زاړه آلات کې دا بیا روان دي دا د حقیقت وایم د غشو د ویشتو او د نیزه‌بازۍ دور را روان دی دا چې څومره زمونږ دا اوس اسباب دي دا جز او ټینک او میزایل او ارض به تباه کېږي دا چې کله عیسی علیه السلام راشي او د دجال زمانه راشي دا خبیث بچي پوهېږي نه دا یهودیانه نو هغه دغه شو زمانه به راشي دا یو 2 ایټم بمونه که خلاص شو که نه هر څه ختم هر څه جوړه چې ته ځای په ځای به لږ لږ قوم به پاتې وي او هغې سره بیا نغښي او نیزې به وي او دا دنیا څو ځله دغسې غرقه شوې تباه شوې ده نو بهر کې په جدیدونه چې دا به څونه راکړه په دې خو پوهېږئ که نه چې څومره راکاږي دا غوږونه به ته نږدې کېږي لیده ماتېږي وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا يستغفر أخبلواله كسر يومئذ قوسين ما تكلي ود بدأ غرض بان الجولين أو ثلاثا شكرا بذلك بدري ما تكلي دي وكان رجل بيوصل يمر تريد عليه السلام فقواكي يمر بجنب النبي يا بجنب أبي طلحة مع الوغتر بجعفا وجعبا في جنة دغشوا بطوة بوصل من النبل لغشنا فيقول عليه السلام بفرمائل انصرها لأبي طلحة لا تشرى وانا وابو طلحة كذي بغذابه قال أبو طلحة وهي رابي ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم إشراف فقون نبي عليه السلام إشراف في جنة كنا فلسفة لا كيف هذا ذاك بيكسر دي قوم تا إذا تشرف حدث لگي كنا لگي ويشرف إشراف فقون نبي عليه السلام ينظر إلى القوم كافراني ويقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي بورم لا بدلنا قرمان لا تشرف مغور ورتا ولي يصيبك سهم من سهام القوم وبرسي اذا تغشد غشد قومنا ولي قانون دار چې کوم نه ډس کیږي نو دشمن پاغه دې ډس کوي نه کوي نو زه بيشتل کوم نه غیماولي او تما سره خوا کې داسې ذکرې دي او تو نه لګيږي زما شاته ورېګا نحري دون نحرك الله اکبر يصيبك وبرسي اذا تغشد غشد قومنا ذکر غیول مغیماولی تو نه لګي نه حری مره زما دون نه حرکا عندنا حرکا یا دون دی خواته مو اخواته اخوا د سینې ستانه چې نه حرسینه د ویل کېږي زما سینه مستاره سینه نه پورې غاړي سبب بچي ولقد رأيت عائشه تراوی مولد عائشه بنت ابي بکر او ام سليم دا چې کله دا صحابه کرام شهیدان شو نو مدینه ته ورسېدل نو خود را منډه کړې
نه بوډاګان را منډې کړل او زنانه را منډې کړل دا په بلا خلک زخمیان شو شهیدان شو نو په زخمیان یو دلته وانهما لمشمرتان یا مشمرتان دواړه ویل شي شمر شمر د شمیر ډېر ټیک دي د مشمرتان په سیوچه ته کړی او دا هغه زمانہ او چې لا حجاب زمانہ نه و خیر دی ښه دی وخت پاسپورت او پیسو ته قتل دا جایز د مشمرتان او بل ضرورت هم دی آرام دي د خاتمه سوته ما فازیبون د پاندو د دواړو فازیب خل اچي دي کوتا او شلنګ شلنګ کوي فازیب ورته وایي تنخذان روچتون کې وی دواړه القرب مشکون علی متونهما پشاګانو باندې مشکون روچت کړي دوبو څه چلے کول تو فرغان اړولې دی وګو در په افواه القول فقل د زخمیانو کې یخیانو له وګور کولې ثم ترجع بیا واپس کېدلې فتم لانهما نو دا کولې دا دواړه مشکونا ثم تجي بیا دواړه وصل کول وتفرغان نو اړولې دا وګو په افواه القوم اچھا ولي ولقد وقع السيف من يدي ابي طلحه خلاف نبا غولې په دغه کې تکا جس نبا غولې دا جو تورته غولې دی وا او به فقط وشتل کول په دورا اما مرتين او ثلاثه دا تورته ولې غولې دی قرآن حکیم کې الله تعالی نو چې ما در باندې امانه النعاسا دا په بدر کې شي ویډیو دلته شي ویدي الله په خوب راو دې لپاره چې زخمونو او تنشي سره ودانه شي غالي نو الله خوب کې دوه فائدې وي یو غلا چې سړی په دمه شي په وی خپې خوب راوسته دمه فائدہ سره د زخمونو درد ختم شي او درېمه فائدہ سره خوب سره ټینشن هم ختم شي دماغ باندې چې کمزوري هغه فورا ختم شي نو ټول به ورته دا راغښته وي ټول به ورته دا راغښته وي ټول به ورته دا راغښته وي یو وجه پیدا او دویمه وجه علماء ځان ذکر کړی دا چې الله مدد پورته شي چې مدد پورته شي لازم نه دې ست شي په کې د شوټینګ یو وخت هغه غدارونه کول او بل وخت بیا تورم پلاس کې نه پېنی ولې د رب العالمین مدد پورته شو سستی پیدا شو قتل پیدا شو بار کې حدیث نړۍ خبرې معلومه شوې یو علیه السلام قتل چې شرکت خپل ابو طلحه محبت د نبی علیہ السلام سره او داغه د شو بيشتلو مهارت هم او فکر او عقل هم او چې کله تکلیف راځي د زنانو بیا را باندې واجبي او ام سليم او عائشه صدیقه شابه وزم المشركون شکست من د مشرکانو او تخدید لهم بيد قتلوا فطرق ابلیس لعنه الله عليه اغشغوا اے عباد الله اے حرف ندار یا عباد الله اخراكم احذروا من ورائكم احذروا من ورائكم وذا چې کله والا چې خالد ابن ولید حمله وکړه دا چې کله والا چې خالد ابن ولید حمله وکړه مسلمانان منتشر شو نو فرجعت اولاهم نو بدا غریبانه بیا نه پوهېدل نو واپس لومبي د دوی نو خپلو کې په یو بل تورې چلو شروع داسې چې هغه پکې شیطان والا دا مطلب نه چې هغه د خالد ابن ولید لښکر ته متوجه کول هغه خو حمله وکړه هغه خو د دنیا شهیدان کړله نو صحابه منتشر چې خدای په کوم طرف مونږ لاړ شو په چا حمله وکړه څه چې الله باندې شو دا قیامت د کمې راغی نو شیطان او شاته وګوره نو چاته خپل مرګري په وی شروع وکړه فجسلدت هي دالوبي تجتلدت يوم السنة خلط ملشو هي دالوبي وأخراهم فبصر حذيفة إذا هو بالأبيه باليمان حذيفة وقتل نفلاري باليمان دا يمان شو دا دفلاري بولاو بولا سپین گریو نبی علیہ السلام و تیسا مدینہ کی پاتشا او دی خود و ما شبانو سرکینا تمرادا و شیخو ووریدل غریب امرامن تاکر دگر دیدو خوار کم دیو راغی چی راغی بس دی خود مخ کے شابان دی حیبت جوڑ شو یمان غریبی ہوا حذیفور تو یہ ابی و جی صحابہ بیا پیدا غریب سے صحابہ دلا تلا دمرا حیبت تدوی راغی فبصورا حذیفت ویدہ ہو بالیمان ناغان علی ملاقی کی دفکار سرس یمان دی فقال اے عباد اللہ اے دخلے بندگانو هو ابی لار میں دے قال دی وی واللہ ربی وی قسم پا اللہ بن نشو صحابہ حتی قتلوه دمر بیانه کوئی ده اصل کې مولانا یو کو ناګهانی هیبت چا نه راځي کو مطمئن وکړه ناګهانی هیبت بل الله مدد کوي او دریم نقصان پکې سو بل حضرت دغه مصعب بن عمر شهید شو نو هغه आवाज وکړ نبی رسول الله شهید شو دې سره بل هیبت دومره هیبت راغی د حد نه وته شیطان په دې आवाजونه وکړ او رسول الله مخالف صحابه یو قابل هم منتشر شو نو دا جاری نه شو
حذیفه یغفر الله لكم خدای مو بقا ځکه وته دعا وکړه چې هغه ته پته و چې د اوس نه پوهېږي او په غلطۍ ته دا سړی مړ شو قال عروه والله ما زالت همیشه په حذیفه کې بقیة خیر څه باقي خیر او دعاګانې به یې کولې د پلار د خاطره دپاره چې الله ځکه وایي په دې خبره چې د ما پلار دوی تقدن نه دی وجلی په یو جنجال جوړ شو پته ورته ونه لګېده چې دا مسلمان دی او که دا کافر حتی الحق بالله تر مرګه پورې خلاصه شوه خبره په بصوره درته راغی امام بخاري چې بصوره دوه معنی ورکوي بصورتو یو په معنا د نظر د عین د سترګو راځي او بصورتو په معنا د نظر د قلب راځي په دې وایي چې بصورتو که د مجردونو مستعمل شي نو علمتو په معنا دی د بصیرت نه مصدر بصیرت دی بصیرت الامر یو امر کې بینایی و ابصرتو د مزیدونو مستعمل کې من بصر العین نو چې د سترګو دپاره مستعمل د نظر د عین نو باب افعال مستعمله او کدا مجردونه مستعمله نو بیا به د زړه نظر ته مرادي ويقال بعض العلماء چې تصور او اصوات واحد فچرته دا مجردونه مستعمله او کدا مزیدونه نو معنی یو ده بس مولانا صاحب دا وختنه پولیټیک دي ها که مجرد دي که مزید معنی یو ده فرق په مصدر دی که بصوره یبصرو بصواره تنوي یا بصوره د سترګو نظر دی او که بصوره یبصرو بصویره تنوي نو بیا نظر د قلم مراد دی دا د کوم چې الله په بصورتو یا په ابصرتو مخکې ذکر راغلی شابه دی ان الذين تولى منكم اغكسان تولوا جسم منتشر جستاتنا وتحتيد المنتشر جو يوم فاغرت التقى الجماعات دوار دریو بل طرف مخمخ شوي د خالد بن ولید د کافرو او د مسلمانانو انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا او ويول درجه وتحتيد شیطان په بعض هغه کې دوی کسب کړی دي هغه څه ولکا دا پیغمبر خبره ونه منله کونډه خالي دی او دا ولقد عفى الله عنهم والاجتهاد غلطوا ان الله غفور حليم او بعض کسان کو هغه تنویر منو چې منتشر شو نور صحابه مترو تقتیدل منتشر معنا کوما ځکه بس یو نه غاني غمو الله وبخل وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابو حمد له لبنان موهب ارجع رجل حج البيت وقال الى بيت الله حتى فرأ قوم من يوم قوم يوجد هارقون امجاريتين يوجد ناستوا وقال من هؤلاء قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ دا بڑا بکی سوک ناستے دا سڑی ہوئی او دا سڑی دا بصرین راغلی دا کوفینا قالوا هو ابن عمر هو مقدر قام فأتاه دا ابن عمر فقال اني سائل عن شيء انا تقولكم يوشي افتحدثني جواب براكي اغوی هو وقال ارشدك بحرمة هذا البيت قال قسم لكم فاحترام ذي بيت الله اتعلم تعتبر عثمان بن عباس فر يوم احد مناسبة دباب دي دوحد فرد تخطيط قال اغوث نعم بالكم قال فتعلموا تعلم اشتبع عثمان تغيب عن بدر جد بدر نم غايب دي فلم يشهد بدر كم حاضرنه قال ابن عمر نعم بالكم قال فتعلموا تعلم انه عثمان تخلف رسل بعد شبر بيعة الرضوان نور صحابه بيعة الرضوان وقودنا ذكره فلم يشهدها اغيثا حاضر نري قال ابن عمر نعم قال اغسري فكبر الله اكبر بيأخذ قلت لي موجه لي دام دا اغي بغات ونو دې غلطه پروپاګاندا کړې چې مولا عثمان کو پیغمبر علیه السلام پری خو او په خود کې دیو تخته او عثمان رضی الله عنه بیعت رضوان کې نو غني څوک ثابت کی او عثمان په بدر کې نو پیغمبر علیه السلام سره غني دا غلط الزامونه په لګول قال ابن عمر تعال دي ولا جبلي دی وخت به کوم خبر دې کما چې دې پوي کما ولي ابين لك او تا بیان کوم عند اغسل سالتني عنه چې تا معنا لاغي متعلق تاسو کو اما فراره يوم احد نو هغه یوازې دینو د دنیا تفصیل لري مطلب ما ته تعبیر په انتشار وکړ نو فاشهد گواهی ورکوم چې ان الله عفا عنه الله بخل دې مناسبت د باب شو ها دې نشو ولقد عفا عنكم اله کو سوي ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم نو دې بخل دې ظالمانو تاسو نه بغه واما تغيبه عن بدر نو فانه كانت تحته لا عثمان بنت النبي عليه السلام وجرقيه أدلال يد بيبيوا وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وقامه فدري سبب تملاويږي او أجر بملاويږي ذکر نه او بل ما تاسو ته ویلو چې د بدر تل خو د نبی رسول الله د طرفنا د جهاد وجوب نو هغه هغه پسې تل غیر د قریش پسې تل او دې بیا پاتې کړ اما تغیبو بالباب دارتوان ورته هغه د غیبت بیا تر رضان ولري اذا خو یاد ده کنه دې مکی ته لګلې فانه لو كان احد قوي او قد اعذ ببطن مكه فعلى قدمك الى عثمان
دا عثمان عزتمن پیغمبر ته سوپې لبعثه مکان ود په دې به غلې غلې په دې پوره اعتماد نو دې خبر مذاکرات لمکه ته ولېګا یو صفت وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكه ابا مكه بلکې داغه د وجه نشوي دي داغه د وجه نشوي دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى قال مانا اشار يا ضربا قال لقول لفظ ممتلك ذات اذا كتب هذا يد عثمان واذا اخر طرف من بيعتك فقال ضربا يا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى بهذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال مبارك لا يخفي غدار ورقه بهذه لا بيعت عثمان شو هذه کی اشاره بیعت تکوا ورسا نو د هغه وخت کې دیونه در وجنه بیعت شوی دی او پیغمبر علیه السلام بدون اعتماد کې د مذاکرات ولولېګا او دون په اعتماد چې خپل لا سي دا غدا وګرځاو په جمدی وینو دا غدا رتن بیعت کوم وی اذهب بهذا الان معك اے باغی اے ظالما ولولو کا په دې خبر ځان سره بندرې دا ځان سره یوتا او نور مرګرو ته مرسوا نو دا بهر کې مناسبت دغه دي چې کوم فرات په خود کې شوی دی هغه بخل شوی دی شابه مولانا ته اذ هغه وخت تسعدون کې تاسو خطه غرتا دا هغه چې خالد بن ولید حمله او په دی باندې قیامت راغې ولا تلونا حد چاته مسلمان مایل کاو مایل کېدل نه په یو کس باندې ورسول يدعوكم في اخراكم الف لام را دي عليه السلام چاته درته وادونه کول تعالوا عباد الله فاصابكم غما ورسيتاتو تا ورسوتاتو تا الله پاک یو غم په سبب د بلغم یو غم سو اغا د پیغمبر علیه السلام زخمو بلغم سو مړي درنه وشو زخمیان در کې پیدا شو لکه لا تحزنوا لا زائد دې چې تاسو غمجن شئ على ما فاتكم غنیمتون نه واپس لاړل یا مراتول یاد نه لاړل ولا ما اصابكم لا زائد دې چې تاسو غمجن شئ على ما اصابكم چې کوم تکلیفونه او زخمونه دي او مړي درنه وشو والله خبير بما تعملون تسعدون معنا تذهبون اسعد او صعيد فوق البيت يومنا دا مطلب دا دی چې اسنه دا معنا وکړي چې تسعدون دا متعدد او صعيدا لازمي دي نه صعيدا او اسعد یو شی دي ټول متعدد دي صعيد البيت او اسعد البيت ټول ویل شي او تسعدون تعبیر پس تذهبون معنا وکړو موږ خپل معنا کوو چې برخاتل کوم دی تا غرت خطیدل وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله ففي هذا بوج بعد يوم واحد عبد الله بن جبير دا كذانو اسونه وسرنو او رماتم دي واقبلوا منهزمين لكن دقه خلق را متوجي شو بیا شکست پردو کرا کوڅ تلوي قزار فذاك ذا هغه وخت يدعوهم الرسول في اخراهم فبقولي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه الله دربان امن راوست نعاسا غقوبو يخشى احاتك ودي نعاس طائفه منكم في اولاد التازمان دي وطائفه قد اهمتهم انفسهم او يولد المنافقين بكيوا يا ضعفاء الاسلام لكن بين المنافقين ذكر دي يا ضعفاء الاسلام قد اهمتهم غم کې مبتلا کړو غیدنه سنت دي يظنون بالله غير الحق اغي ګمان کوم بالله نه حقا او بیا غیر د قران غیر یا منافقین دي یا کچا مسلمانان د سورو دي هغه خلا پورا رسوخ نه شوی کنه ځن الجاهلیت یعنی ګمان د جاهلیت چې خدای په مدد راونه لګو پیغمبر جوړ په حق نه دی ولی الله وتعالى مددونه کو یقولون هل لنا من الامر شيء الک من لبس د امر نسشي شي امر مراد تکم یو امر دی چې به فتح ملوشي قل ان الامر كله لله يقول في انفسهم ما لا يبدون لك غير خبر لك پټ ساتري دي هغه چې تاسو نه ښکار کوي د باندې خپل نه وځي يقولون لو قال لنا من الامر شيء ففتح زموي د الله مدد مون سره وي ما قتلنا هنا معلومه دي چې الله مدد مون سره نشتا پیغمبر دروغ یا بالله قل ان تم ذکره قل لو كنتم في بيوتكم ورتوایا فتاسو په کورونو کې ناس وې لبرد الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم نو میدان ته بوتي هغه خلک چې قتل په مقرر دي الى مضاجع زه د پریوتو خپلوتا مر چې دا لپاره کوم مقدر کله خامخاره دي دا مقدر دا شهادت لري خلق لپاره دا مطلب نو چې الله مدد نشتا دا خو یو تقدیری فیصله وا او شهادت الله خو چې دین استخدام منکم شهدا نو دې له خامخا نه راتم براته وليبتليا وعلى ذلك تقدير کې دا الله دا کار ولې وک تاسو باندې hebat ولې راوست دا زخمونه درکې ولې پیدا کړل دا مړي دنه ولې وکړل
ليبتلي الله ما في صدوركم چې الله راښکاره کړي هغه چې تاسو په سینو کې دي. ځکه د منافقینو سینو کې څنګه خبره ازمایش ښکاره کړي یو پکې د حق او د باطل تمیز چې منافقین ښکاره شي وليمحص ما في قلوبكم او چې پاک کړي الله هغه چې تاسو سینو کې دي. یمحص معنا د کوم چې مسلمانان دي هغې په زړه کې ګناه خو زړه سره تعلق لري که نه نو خامخا وسوسه راځي ابا الله پاکه کړي والله علیم بذات الصدور. دې خبرو سره اصل کې د کاملو مسلمانانو د تبلیغ شبهه راځي نو الله هغه ختم کړي. وقال لي خليفته حدثنا يزيد بن زرير قال حدثنا عيد قال عن ابي طلحه قال كنت في من تعشى النعاس يوم احد قدرت حتى سقط في جيبي من بيدي مرارا يسقط واخذ ما بني ولا ويسقط واخذ باب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم عليه السلام خيرا وقلا لن يفلح قوم شجوا وجه نبيهم لن يفلح قوم دقوا نور سيرين النبي وضام لي رغت خبر هذا في غمر الله لن يفلح هرگز به کامیاب نشي نو تباہی شو کنه. لن يفلح لفظ چراغ کامیاب بنشي تباہی نشو کامیابی خدا سے پھر ایمان نصیب شي اشاره تا چې دا په کفر بری زر الله وینه د مکوا ليس لك من الامر خير شيء او يتوب الى ان يتوب عليهم الله برجو برحمت بری کافرانو باندې او يعذبهم او یا برجو برحمت کی مسلمانان به کی هم د ابو سفیان مسلمان شو دغه اکرمه د ابو جهل مسلمان شو دغه خالد ابن ولید مسلمان شو دغه هندا الله مسلمان کا دغه وحشی ابن حرب الله مسلمان کا او يعذبهم جبال عذاب كثيرا فانهم ظالمون. قال حميد وثابت عن انس دا تعليق امام بخاري ترجمه الباب كانوا شج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شهاب في غزار کو نبی علیہ السلام دا عبد الله بن شهاب غزار په کو نو د پیغمبر علیہ السلام دا الله د رباعی احمد دې دوه تنایا دا مخکې لا دې دوه تصویر کې ما وخت او دې طرفوا کې کوم دی ته سوي رباعی لا دې رباعی ماشه دا دکړی پورا وته نو ها دکړی او لاندې شونډه زخمی شو دا کښوا بنا دې عبد الله ابن شهاب په غزار باندې دا زخمی شو دا لاندې رباعی احمد شو او لاندې شونډه زخمی شو دا عبد الله ابن شهاب په غزار باندې کوم ځای کې او هغه بل کې هغه حرامي عبد الله ابن قمیه چې په تور غزار وکړو د صغری دوه حلقې په دې کې ورنه دوه حلقې او دومره کله کې کرا وته دي نه نو صحابي په غاقون رسید هغه غاقون پکې ورته او هغه پیغورم ورکا خذها عني وانا ابن قميه عليه السلام اقمعك الله خدای دې هلاک دا خدای دې ذلیل کا دا یو صحرائی ګرد لا تخدای به مردار کړو مکه دا نو حمید او ثابت ناقد دي کې دا په مسلم کې موصول دي ها ثم الله قول دي شو جزاء نبی عليه السلام یو موحد په سر کې ځه همتا وي فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه دا غلا خیره نه د خو خیره مضبوطه دردمنه خبره ده کامیابی دل خدا کړي چې مسلمانان چې دا باندې مسلمانې کی په کفر پمري نو نازل شو له سلام من الامر شيء بل ذا وحد کې نازل دې نه پسې بیا خیره کړی دا دې معونه کې یوم ناشي کړی دا وخت دې له سلام من الامر دې وخت کې مکاو مستحب معنا عدشتا د کبیر معونه کې صلات هغه څه وتویل کېږي خیره چې پکې کې کوم ورته یا قنوت صلات قنوت نازله والا یو میاش کړ به کړی جیسا لکه تیرے کو خود پوری تفصیل دے کمزے کرے نو وای کنه عبد الله بن مبارک ہاں سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع راسه سمع رسول الله انه سمع سالم دفلار نقل کہ عبد الله بن عمر انه عبد الله بن عمر عليه السلام دور دي اذا رفع راسه من الركوع تركت اخرين الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا دې سو کې کړی صفوان ابن امیہ رسول بیا خدای مسلمان کړی دي سہیل ابن عمر او حارث ابن هشام ابو جهل رسول ورته مسلمان کړی دي فبعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء عليه السلام الذين خپل فهم کړی دا وختي خیره ده وخت په میدان کې وکړه معنی کو بیرست په مانځ کې وکړه به معنی کو بیرست په بیر معونه کې او یوم یاش کړی دا انهم ظالمون وان حضرت ابن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان يدعو على صفوان بن اميه لا دراغ صفوان بن اميه او سهيل بن عمر
چې ټول ته خیری کړی دی زهیر ابن عمر کوم ځای کې دی دا ټول مسلمانان شوي دي ښه دوستو او حارث ابن هشام د ابو جهل لور دی فنظر لك من الامر شيء لا تقل انهم ظالمون ظلم فتيشا ام سليم سوتا ده حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله عنه مرضى ده حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرضى مخکدا ده ابو سعيد الخدري پرونم تیر شو کنه څنګه ها سعد ابن مالك ابن سنان نو دا مالك ابن سنان بیبی دا سعد ابن مالك ابن سنان دا مالك ابن سنان بیبی دا شابه او ام سليم زکوي اذا دا دنا مخکې د ابو سليم په نکاح کې نو ابو سليم چې مړ شو نبی د مالك ابن سنان په نکاح واغستا عبد عمر فاروق چې تقسیم کړ صادرونه بین نساء اهل المدینه ته جهاد کې صادرونه راغلي په غنیمت کې دخل عمر پړونی دا غټ صادر وبقيه من عامر تنجيني او اعلى پړونی پاتې شو فقالوا بعض من عنده بزوجة المسجد كنا يا امير المؤمنين اعط هذا ورقدا صادر بنت نبي عليه السلام درجه تاثر دا بنت صوفا نوسه باندې استقبال کیږي د حضرت فاطمه لوروا ام کلثوم بنت عز دا په اخره زمانہ کې حضرت عمر په نکاح رشته په نکاح ته نجس نکاح خدا دې په نکاح خپل معلومات ته وي چې زموږ رسول الله مبارک الله من نسبي دا مهربان فقال بعض من عنده يا امير المؤمنين وكذا لورد نبي جن وسيد نبي الصحابي بدا الذي عندك اراده ام كلثوم بنت علي فقال عمر ام سليم احق به ام سليم حق صار به بدي صادر ولي ام سليم في النساء الاصفار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعتنا مراد بهذه النساء خذوا سره بيعت يتم نه کړي قال عمر فإنها كانت تغفر لنا القرب دي برول من لپاره مشکونه پر ودا خو د مناسبت دوا مشکونه به دوه ډک راولل او ځخمیانو له بهلو کې وباشه ولې بس په کومه بل کتاب وای